دا ورځې را روانې زما رونو دا پاتې نه ده دې ته روان یو په تیزۍ روان یو مونږه داسې هم نه چې کور کې ناست یم که ووتم ووځم ورځ به تېره شي او که ونه وتم ورځ به تېره نه شي زما رونو قسم په الله په تیزۍ مرګ را روان دی ډېره تیزۍ سره مرګ را روان دی ډېرې تیزۍ سره روان دی کټ کې به پروت دی مرګ په تیزۍ داسې تیز را روان دی چې د میزایل نه درته تیز را روان دی کلا اذا بلغت التراق کټ کې بابا پروت دی بچې پروت دی او دا سا دې مری ته راورسېده چې سا مری ته راورسېده قیل من راق هغه بچی چغې جوړې کړي اله بابا مري اله هغه مولوي صاحب پسې دم والا راواله دم پې واچوي که بچ شي او د دم په حکم کې اله څوک ډاکټر نشته ای رورې اله امبولنس ته ټیلیفون اله دې ګاونډي ته ووایه لږ ور وډه به موټر راولي پلار مې لاړ پلار یې وایي زوی مې لاړ څوک دمګرې ژبې لاندې ګولی والا نشته چې ژبه کې ګولی ورته کېدي اله ایسه راوړې که نه پلار مې لاړ پلار یې وایي ښځه مې لاړه ښځه وایي خاوند مې لاړ خاوند وایي بچې لاړ اله شا به مري مراق وظن انه الفراق چې کټ کې پروت دی هغه وایي ای بچو لاړم دنه لاړم زوی وایي بابا ما بخا دنه لاړم او پلار وایي بچو ما بخې او خاون ښځې ته وایي ښځې درنه لاړم ما ګورې بخه او ښځه خاوند ته وایي سړي درنه لاړم ما بخه هلکه ټیک ویمه که غلط ګوري کور ته ګوري دا خو ما اوس جوړ که که نه دې نه به اوس زه ځم بیا به دې کور ته چته را نه شم موټر ته ګوري دا هم پاتې دا خو ما پرون ځله په سرویس کړی دی او ځان ته مې پې څادر برابر کړی دی دام پاتې کارخانه مال دولت ارس پاتې والتفت الساق بالساق کتاب خوی چې ولا دا دواړه خپې یو ځای کې په سپینه ټوکړه ولا ګوتې وګنډي زه څه ویم وتړي زه ویم دا پنډه یو بل پورې مږي ستاسو را پوهې دپاره ویم دی ترجمه نه ده ګورې ښه دا پنډه مږي یو بل پورې والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق د اوښانو نه یو کس مخکې روانې هغه ته قاید وی یو شاته روانې هغه ته سایق وی دا شاته روانې مساق لفظ راغی الى ربک یومئذ الذهاب نه دی فرشتې سره چوکۍ شاته نه ورته نیولي منډه که روح ته ولوي روزه شبه روزه او رسول الله مبارک فرمایي وی دا ساتې په دې رګونو کې منډې وای ځان نه ورکوي راکاږي د په چوکۍ وای غوبلې پې جوړ کړي شبه زه روزه دا اروزه په سر ده ګورې قسم په الله دا اروزه را روانه ده د کورونو نه ته روان یو ګورې روان یو وګورې د خپل زمانې خپل امزولي وګورې څه شو د پلارانو امزولي وګورې څه شو د نیکونو امزولي وګورې څه شو چا چې دا کورونه جوړ کړي وو څه شو چا چې په دې ځمکو کې یوې ګرځولې وې او دا پکې مانجونه کړي او دا ځمکې هوارې کړې وې څه شو دا ځمکه چې چا قبضه کې وه د دې کلي مشران د جرګو سپین روبي جومات کې چې هغه به مولیانو صاحبانو منځونه ورکول او چې ورسره به سپینو جامو خلکو والا او پټکو والا مقتدیان ناستو درانه چې به پې ځمکه خشته ښکارېده څه شو موږ روان یو که نه پاتې خو نه ده دې ته خو زموږ سوچ نشته ټوله دنیا نن په دروغو په دوکو روانه ده ټول دروغ فیسبوک او موبایل خو تبۍ جوړه کړه ټول دروغ یو پسې دروغ بل پسې دروغ لیډر چې دروغ وای مونږ هم ورسره لګیو دا دروغ ول رښتیا کوو خدای ته وګورئ لیډر د خدای نه موچته وي مهرباني وکړئ لیډر د خدای نه موچته وي لیډر چې خراب وکړي وای خرابه ده لیډر چې غلطه وکړي وای غلطه ده خدای خو نه دی چې ته ورته تعویلات کوې پیغمبر خو نه دی چې ته ورته تعویلات کوې هر څوک چې دی لیډر که ملا دی او که امي دی او که بل دی خو چې خراب یې ووایي نو د لیډر دپاره خپله خیرت مه خرابوه قسم په خدای که دا لیډر د قبر کې سملي نه دی شي بچ کولی خدای به د خدای نه تمه وساته من ټول نن د پاټۍ د لاسه دروغ وایو هره پاټۍ کې خو چې کومه پارټي په کومه روانه ده که د هغه غلط هم روانه ده هغه مشر وایي چې دا کار مې وکړو او ته وایې دا هلکه تا ته څوک وایي نه مړه د هغه خو دا مطلب و
مطلبونه پسې ګرځي. دروغ به نه وایې، په دروغ الله خفه کېږي. او ټول دروغ. ولې؟ که زه رښتیا وایم دا ملګری خفه کېږي، که رښتیا وایم پلار خفه کېږي، که رښتیا وایم رور خفه کېږي، که رښتیا وایم دوست خفه کېږي، که رښتیا وایم دا مشر خفه کېږي، دا وزیر صاحب خفه کېږي، دا فلانکې خفه کېږي. الله دې خفه شي، خیر دی، خو چې دا خفه نشي. الله خفه کا، کوم الله چې تعالی دا ښکلی شکل درکړی دی، کوم الله چې دا ساه ستا په لاس کې ده، ساه ستا د هغه په لاس کې ده، کوم الله چې دا قیامت د هغه په لاس کې دی، کوم الله چې دا جنت هغه سره دی، کوم الله چې د عذابونو اور د هغه په لاس کې دی. خفه که پروا نشته، خو چې دوست خفه نشي. ولې موږ په ګن سر یو، ټول فیسبوک، ټول نیټ د دروغو ډک، یو خوا دروغ، بل خوا دروغ، یو خوا دروغ، بل خوا دروغ. او یو واوره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، څه فرمای؟ د حضرت ابو امامه باهیلی روایت ته، یتبع المؤمن علی الخلال كلها الا الخیانة والکذبة. یتبع المؤمن علی الخلال كلها الا الخیانة والکذب. وی مسلمان چې پیدا کوم هر صفت پکشتا، خو الله وی پیدایشي د دو صفتونو نه ساتم، دا ظالم پکې ځان کې هغه په خپله راولي. زه پکې نه پیدا کوم، په نورو صفتونو پیدا کوم، څوک بخیل پیدا کوم، څوک بل، خو په دې دو صفتونو دله زه په خمبیر کې نه اچوم. په خمبیر کې مولا دا دوه نه دی اچولی، یو ټګي او بل دروغ. ماشوموالي کې هم تاته خدای ساتي چې ماشوم بچی او کله د مور ګیډې ته ځې نو نور صفتونه درته چا پوزه غټی، د چا وړی، د چا شکل تورې، چا سپینې، څوک غریبي، څوک مالداري، چا ډوډۍ کمه ده، چا زیاته، څوک بخیل، څوک غني، څوک څه. خو ستا خمبیر کې دروغ نه اچومه. الله وایي تا په خمبیر کې ټګي نه اچوم. نو ظالمه ولې کې بیا رستو؟ دا زمونږ سوچ او زمونږ فکر. او د حضرت علی عبدالله ابن عمر روایت ته، اوہو فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ مبارک فرمائی اذا کذب العبد، اوہو دا ډېر خطرناک، اذا کذب العبد تباعد عنه الملک من نتن ما جاء به. چې دې دروغ وي، یوم تباعد عنه الملک میلا من نتن ما جاء به. وی چې دې دروغ وي، یو میل فرشته د خولې نه تښتي، د خولې نه بوی ځي، بدبویي ته ځي. دا زموږ دروغ، دا د منافق صفت، دا د مسلمان صفت نه دی، د منافق صفت دی. ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي مسلمان بخیل کیدی شي، مسلمان بزدل کیدی شي، مسلمان دروغجن نشي کیدی. نو خبره لرې لاړه. عبدالله ابن ابی قسم وخوړه رسول الله مبارک ته، قسم په الله که دا مې ویلي. نو زید ابن ارقم دا خبره رسول الله مبارک ته د تره په واسطه کړې وه. نو ترې راغی او زید ابن ارقم ته وایي نیکبخته دروغ دی په هغه سپینګیري وي په عبدالله ابن ابی. پیغمبر دنه خپه شو چې ته په هغه دروغ وې. نو زید ابن ارقم وی ډېر خپه شوم چې دا خو زه رسول الله مبارک ته دروغجن ښکاره شوم، او دا خبره خدای سپیره کړې وه، خو هغه قسم وخوړه. دغه دی چې قرآن شریف کې الله آیت نازل کړ، څه وایي؟ عمده دا خبره کړې ده، لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. ای پیغمبره د عبدالله دروغ وې، قسم یې په دروغ وخوړه. دا خبره ټیک کړې ده، دا د خامخا کړې ده، ما ته پته چې کړې ده، د ظالم دا خبره کړې ده. نو زید ارقم یې راوویسته، راوغوښت نبي علیه السلام وایي زیده ان الله صدق وکذبه. د هغه تکذیب یې وکړه چې دروغجن دی، ستا الله تصدیق وکړه تا رښتیا ویلي دي. دروغ د چا صفت شو؟ د منافق. دا د منافقینو صفت. بیا زمونږ خلکو کې یو بله لوبه ده، بعضې خلک د خلکو د خندولو دپاره دروغ وایي، دې دپاره دروغ وایي، د دروغو لطیفې وایي، د دروغو دپاره چې خلک وخندئ. او خدایه د دې نه هم دا موبایل ډک دی،
او رسول الله مبارک څه فرمایي هغه وی ویلون دا د بهز ابن حکیم عن ابيه عن جده بهز ابن حکیم ابن معاویه ابن حیدا معاویه ابن حیدا صحابی دی دا هغه روایت دی هغه څه وی ویل للذي يحدث بالحديث هغه انسان چې داسې خبرې کوي لیضحک به الناس یا لیضحک به الناس چې خلق د دې د وجې نه خاندي فیکذب دروغ وی ویل له ویل له ویل له کم انسان چې دل دروغ وي چې خلق خاندي دل دې خدای تبا کی دې خدای تبا کی دې خدای تبا کی رسول الله مبارک فرمایي خیره ده او یا حکایت ته جهنم کې او لویه کنده ده چې دوزخ ته روزانه او یا زره کرته امان غواړي هغه کنده ځای دی خوش طبیعتي ښه ده خو دروغ به پکې نه وي رښتیا به وي خوش طبیعتي رسول الله مبارک کړې ده خوش طبیعتي ښه ده خو دروغ به پکې نه وي او دروغ چې خلک ور باندې خندې داسې خبره خلط 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 دنیا ورسره خاندي دي ورته لګیا دي منځ کې ناستې او دروغ وایي او فرشتې ورته جاړي یا ظالمه غرق شوې دلته خلک درته خاندي فرشتې ورته جاړي یا ظالمه غرق شوې ظالمه ته دې له خدای پیدا کړی وي دا نن یو سوشل میډیا خفه کېږي ما خو نن د سوشل میډیا دا یو سیسټم روان دی بس ټول په دروغو خلک روان دي دروغ 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 موبایل نن د دروغ یو لویه ذریعه ګرځېدلې ده بس اخري یو خبره درته کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړ وی دوه فرښتې را سره وي یو سړی مې ولیده چې هغه سره یو کونډه وه او د وښکي کې به یې بل چاله کېښود او د سټه پورې به یې وله دا وښکي وشلو د به چغې واله بیا به یې دا کونډه وله د بل وښکي کې کېښوده د سټه پورې وله دا بل وښکې به وشلو او ده به ورته چغې والې نبی علیہ السلام مبارک تپوس وکړو قصه اوږده د حدیث خو مختصر وی دا څوک دی وی دا دروغجن او دا د قبر عذاب دی زما رڼو په دروغو رب العالمین خفه کېږي